بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ګرانو ملګرو راغلو د چیرمنانو د استادانو د نورو ملګرو سیبای او خاص کر د جلات استاد ډیره شکریا ادا کوم چې هغه دا پروګرام جوړ کړی دی. دلته کې زموږ کلي کې دی موږ واړو د دې ماشومانو عمرو چې جلات استاد زموږ کلي ته راغلی او موږ یې نوم اورېدو چې جلات استاد کراټې ښایي. موږ به د ده دغه له بیلي له تلو بیا د سکول کې پروګرام جوړ کړو هوای کې بیا دا کراټې مراټې خو موږ هم ولې له 7 ورځو له تلو دا سجاد استاد جو خو به زموږ پکې بیا لاس واوړېدو وتښتېدو تې که نه موږ هم د ده شاګردۍ کې راغلي او دی ډېر خدمت کوي. موږ د له خراج تحسین پیش کوو چې دی زموږ د کلي د وړو اوس هغه خلک ځوانان شوي دي مشران شوي سپینګیري دي ډېر شاګردان دي او د خپل یو جدوجهد وکړو زموږ د کلي دپاره د ډېره ښودنه وښوله. زموږ د کلي له د جمناسټک د ایتلیټس د ډېر زیات خدمت کړی دی او موږ د ډېره زیاته شکریه ادا کوو. په ده باندې یو بیماري راغله خو ده خپل دومره خدمت کړو دومره دغه ده کړو چې د الله پاک د هغې اجر ورکړو. دی د بیمارۍ نه بار راووتو ولې چې د ده جسم مضبوط و. د ټول عمر ګیم کړو د وړوکوالي نه او هغه شی زموږ کلي ته هم راوړو زموږ د کلي ولس ته یې دلته راوړو هلکانو له ځوانانو له منتقل کړو او نن دغه دی د هغې صله موږ ته میلاویږي چې زموږ کشران دا د جلات استاد په خپله اوس هم لګیا دی خپل واړه هم پکې لګیا کړي زموږ واړه هم لګیا دي. زه خصوصي نوجوانانو ته د کلي چې څومره مشران دا ګوري خپل واړه دې ته رالیږي دلته کې به کیل کود کوي د نشو تماشو نه دا زموږ کلي له چې دا کم نالت راغلی د ایس دا نشه 400 دغه خلکو نه هیر شو دا ایس دا نشه چې راغلی ده نو دا به انشاءالله په دې باندې مونږ کنټرول کوو په دې کیل کود باندې او په دې جمناسټیکو په دې کراټو باندې. نو چې څوک هم دا ګوري نو کوشش دې وکړي جلات استاد دیزیره دې راشي د عبدالحمید مارکیټ کې باغچه کې دلته کې دا پروګرام دی شروع کړی دی او دلته کې د راځي نو خپل ماشومان ورسره داخل کړي نو د ډېر صحت به هم ښه وي د ډاکټرانو د دغه نه هم بچي او د نشو تماشو د خوشو توشو نه هم بچي. زه د ټولو راغلو میلمنو ډېره شکریه ادا کوم او خصوصا د جلات استاد والسلام. ډېر ټولو نه اول زه د جلات استاد ډېره شکریه ادا کوم چې موږ ته دومره دعوت راکړو د ده ډېره شکریه. د دې نه پس زه د دې اکیډمۍ باره کې به یو 2-3 خبرې وکړم چې جلات استاد کم خدمت د دې پیرپیایي د عوامو کړی دی نو خو مونږ نه دی کړی داسې په صحت حوالې سره مونږ به ده ته د ده ډاډګیرنه کوو او ده ته د ده ملاتړ به یو انشاءالله او ده سره به په هر فورم باندې منډه وو انشاءالله او نو دی ته به انشاءالله چې څومره هلکان دي انشاءالله مونږ به هم در سره دعوت کوو چې دی دلته راشي او د دې نشې د نالت نه واوړي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د جلات استاد شکریه ادا کوو چې موږ ته دعوت راکړو او دې ټولو ملګرو ته سره د میلمنو ټولو له پخیرالی وایو سره د ماشومانو دا څومره چې ناست دي مونږ خو ډېر خوشحاله شو خاص کر د دې ماشومانو نه چې دا کم واړه ماشومان تاسو دونه ټرین کړي دي نو دا ستاسو ډېره مهرباني ده د کلي سره ستاسو یو مینه ده یو محبت دی او دغه رنګې دا ستاسو خبره ده چې د دې دا محفل دغه رنګي وي لکه دلته کې نو د نشایو او د هر څه نه به مطلب دا ماشومان زمونږ بچ وي نو مونږ دا ټول کلي مشرانو ته خواست کوو چې کم از کم د ماشومان د نور ګیمونو سره سره دې سیستم راولېږئ چې دی دا ذهن بدل وي او دی د جلات استاد شاګردۍ کې راشي نو دی به هم ورسره کامیابي او د دې زندګي به هم کامیابي او د جلات استاد دغه به هم چلېږي. نو مونږ یو ځل بیا شکریه ادا کوو د دې چې دا دونه ښه سټپ یې وایستو د کلي دپاره دا کار وکړو. وسلام. ماشاءالله جي ډېر د خوشحالۍ خبره ده د کلي دپاره نه د ټول علاقې دپاره د دې ځوانانو او د هلکانو د کشر کل د صحت او د عافیت یو لویه ذریعه ده. سرکار طرف نه هم پکار دی سپورټ او زمونږ طرف نه هم اخلاقي د لاس سپورټ وي د هر قسمه تعاون پکار دی دې کار سره جي د خپل ذات دپاره د خپل بچو دپاره د کلي مستقبل دپاره. الله رب العزت د جلات استاد ته صحت ورکي او نورم الله رب العزت دې ته ترقي ورکي. دا ماشومانان الله رب العزت د خپل دین داعیان او مجاهدان وګرځي. دعا وکړئ آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأحبابنا ولمن له حق علينا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
الہ العالمین زمونږ ټولو صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي الہ العالمین دا راتلونکي میلمانه او دا پروګرام جوړونکي ملګري د دې ټولو دا نیک ارادې دا نیک جذبات په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي زمونږ دا کشر کل دا ځوانان د فتنو او فسادونو نه د نشو تماشو نه الله رب العزت ته محفوظ او مامون وساتي او دغسې مصروفیات داسې کارآمد کارونو کې دی ته الہ العالمین ته شوق او ذوق نصیبه کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد